زه د ملکان په حوالې سره خبره کوم، زما وروڼو خبره وکړه، زه فوج ته هم دا خبره کوم، آرمي چیف ته انتهایی په درمندانه انداز کې دا خبره کوم چې په دې ملکان کې کنن امن دی او عسکریت پسندي ختمه شوې ده، نو دا د ملکان د عوامو د قربانۍ نتیجه ده. د ملکان عوامو باغونه وران کړل، مارکیټونه یې وران کړل، کورونه یې وران کړل، وینې پرې کړه، هجرت یې وکړو. د هغې په نتیجه کې نن ملکان ډویژن کې امن راغلی دی. چیف آف آرمي سټاف نه دردمندانه اپیل کوم، د پاکستان آرمي زمونږ دستار دی، زمونږ پګړی دی، د پاکستان آرمي وردی ته موږ هغسې په احترام ګورو لکه څنګه چې جانماز ته ګورو. خو زه آرمي چیف ته دا درخواست کوم چې د ډي ویپنایزیشن په نوم باندې په کورونو چاپې مه لګوئ. دا پښتون قوم دی، دا په دې بد کوي. د ډي ویپنایزیشن په نوم باندې کورونو ته ورتګ او په کورونو باندې چاپېوال د دې موږ اجازت نشو ورکولی. دا چیک پوسټونه چې په دې ملکان ډویژن کې جوړ شوي دي، مریضان دي، بوډاګان دي، معذوران دي، زنانه دي او لوی لوی کتارونه یو تکلیف دي. دا چیک پوسټونه که د سیکیورټي ضرورت دي، د سیکیورټي دا ضرورت دي د سیاسي جماعتونو د لیډرانو په مشرانو، د جرګې د علاقې د ضلعي او د تحصیل د جرګې د مشرانو په مشورې سره په کم سے کم تعداد کې په هغه ځایونو کې جوړ شي، په کومو ځایونو کې چې د علاقې قوم د هغې اجازت ورکړي. د سیکیورټي په نوم سره تذلیل، د سیکیورټي په نوم سره تکلیف او مصیبت، د سیکیورټي په نوم سره عذاب، دا د قوم دپاره هم به ښېګړه دی او دا به د ملک دپاره هم ښېګړه دی. لہذا دا ډي ویپنایزیشن په نوم سره او دا چیک پوسټونه ډي ویپنایزیشن په نوم سره د چاپې ختم کړی شي او چیک پوسټونه دې د قوم په مشورې سره کم سے کم تعداد کې ورکړی شي او سهولیات یې خلکو ته ورکړی شي.